علیکم نوی ویډیو سره تاسو خلکلی وایو امید لرم چې تاسو ټول به روزه خوشحاله وئ ژوند په مزو کې به وئ ډېره زیاته افسوسناکه واقعه را مخې ته شوې ده چې یو شعیب هلک راپاسي او خپل خوږ ملګری په خپلو لاسو باندې ډېر زیات بېدردۍ سره قتل کوي. دوستانو شعیب هلک اخر داسې حرکت ولې وکړو چې خپل ملګری په خپلو لاسو باندې قتل کو. پوره معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم. تر اوسه زموږ چینل چا نه وي سبسکرایب کړی هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي. واقعیا په ډیر کې را مخې ته شوې ده چې یو شعیب هلک راپاسي او خپل خوږ ملګری ډېر زیات بېدردۍ سره قتل کوي. په څه وجه یې قتل کوي چې خوږ ملګري به شعیب ته نصیحتونه کول، شعیب به ډېر زیات غلط ګرځېدو، نشې به یې کولې، خو هغه ملګري داسې نه کول، غوښتل چې زما شعیب ملګری غلط وګرځي، زما شعیب ملګري زندګي خرابه شي. د دغه زندګۍ نه خرابولو په وجه باندې هغه ملګري شعیب ته نصیحت شروع کړو چې د هغه نصیحت په وجه شعیب تمانچه راواخیسته او خپل ملګري باندې فایرینګ وکړو، ډېر زیات بېدردۍ سره یې قتل کړو. دوستانو نن سبا زمانه ډېره زیاته خرابه ده. هېڅکله هم ته چاته ښه خبره کوي یا سپینه خبره کوي نو ستا به په دې زندګۍ کې نور رزق ختمیږي. خو همدغرانګې شعیب هلک خپل ملګری ډېر زیات بېدردۍ سره قتل کړو. اوس پولیسو ته وایي زه ډېر زیات خفه یم، ما هېڅکله داسې نه کول، غوښتل چې زه خپل ملګری قتل کړم، خو هغه وخت کې زه په ځان باندې پوه نه شوم، د نشې په حالت کې ما مشین راواخیستو او خپل ملګري باندې مې فایرینګ شروع کړو او ډېر زیات بېدردۍ سره مې قتل کړو. دوستانو پولیسو ته پکار دي چې شعیب لا ښه زبردسته سزا ورکړي ځکه چې خپل ملګری ډېر زیات بېدردۍ سره قتل کړی دی. د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي. والسلام.